پی دلری نراشی نو چې گاک راشي هغه دوکه وخوري ښه کیلو په څو ده وي په 200 هغه وی راکوه او چې په تیلې کې ورواچي کور ته راوړي نو دی به ما نه تپوس کړي چې مولي صاحب دا به زه څنګه خرڅومه لکه دا کمزوری چې پکې د لاندې دی د دې سره به څه کومه بیا خو به خلک ټول دغه لي او دا به نالي که نه نو زه ورته هم طریقه ده که نه ته په 200 روپۍ کیلو خرڅوي هم دا غټه هم دا لاندې ردي نو دا غټ غټ جدا کېده او دا کم چې پکې بیکاره دي دا جدا کېده هغې له 250 ریټ د کیلو مقرر که او دی له 1.5 مقرر که نو چې هغه په 250 خرڅېږي دا په 1.5 نو په 200 روپۍ د ټول ټماټر ختم شول که نه ام د ګټه په ګټه پاتې شوله ام د ایمان ونه بایله ښه دا ته عبادت کوي بچوله چې حلال رزق ګټي دا عبادت دی عبادت په دې به الله اجر درکوي تو منس پټیم کوا او دوکه مه ورکوه دروغ مه وایه قسمونه مه خوره نو الله به د دې تاله اجر درکوي ته چې ګاډۍ ته ولاړې اوازونه کوي دا عبادت دی ښه په دې به الله تا بخي ښه تا ته خپلو بچو له حلال رزق ګټي ښه صحابي راغی لاسې پولی شوي وو نبی علیه السلام ورته دا ولې وی دا بچو له حلال رزق ګټم لاسونه مې پولی شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وی الله دله جنت واجب کړی دی ښه د دې په وجه به الله جنت ته بوځي دا ته خپلو بچو له حلاله مزدوري ګټي نو کوي حلاله مزدوري خو کوي دوکه او دروغ او قسمونه خوري ایمان یې پکې کوي خود ایمان ځکه خو نبی علیه السلام فرمایي په غونډه دنیا کې ناکاره ځایونه چې دي هغه بازارونه دي بازارونه قسم په دې کې دی دوکه په دې کې دا دروغ په دې کې دی اے نبی علیه السلام فرمایي اے تاجرانو اے دکاندارانو مونږ هم خیر خوایو مونږ درته تجارت ښیو خو صحیح تجارت درته ښیو ګټه کوه صحابو ګټه نه وه کړې صحابو اغستل خرڅول نه کړي نبی علیه السلام فرمایي التاجر الصدوق الامین کم تاجر چې رښتینی او امینی دا امانت خیال ساتي او رښتینی مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا تاجر به په میدان محشر کې د انبیو په لین کې ولاړي التاجر الصدوق الامین هغه تاجر چې رښتینی وي هغه دکاندار چې رښتینی وي امین امانتدار وي مع النبیین د قیامت په ورځ به د انبیو په لیست کې ولاړي د انبیو سره به الله حشر کوي د انبیو په ډله کې به ولاړي زوم تجارت کوه خو ایمان پکې کې نه دی ښه تجارت کوه خو دوکه مه کوه نن 2 شریک کاروبار کولی شي هر سړی بل ته وصیت کوي کاروبار د چا سره په شریکه شروع نه کې خیال وي وی که نه وي نو دا به ضرورت راځي نه خامخا به یو د بل سره مال شریکوي نه ضرورت به د شرکت راځي نه خو نن ولې شرکت نشي کولی دا شریک دته غل دی او دا شریک دته غل دی کنی چې صحیح شرکتی حدیث مبارک کې راځي الله پاک ثالث الشریکین چې 2 کسان شرکت وکي نو الله وی دریم شریکی زه شمه چې 2 کسان په یو مال کې کاروبار کې څه وکي شرکت وکي نو نبی علیہ السلام فرمائی رب العالمین وی چې ثالث الشریکین دریم شریکی زه شمه 2 داشي او دریم زه یمه خو د هغې پورې یمه چې د څو پورې د یو ملګري د بل سره خیانت نه کړی چې کله یو ملګری د بل سره خیانت وکي رب العالمین وی زه ترې نه وځمه بس خبره ختمه نو څومره خیانت شروع یو ملګری یو شریک د بل شریک سره څومره خیانت کوي یو شریک د بل شریک تباه که تباه ځکه یو کس د بل سره شرکت نشي کولی کنې دا 2 شریکین چې صحیح لګي نو دریم شریک د الله ذات دی ښه په دې کې بیا برکت دی خو هغې پورې یم چې څو پورې د یو ملګري د بل سره خیانت نه شروع چې خیانت یې وکړو بس خبره ختمه چې خیانت یې وکړو خبره ختمه خیانت چې دی دا په تاجرانو کې ډیر زیاتی دا ډیر زیاتی مه کوه داسې مه کوه په معمولي طول به دې څه وشي حیات الحیوان کې لیکلي دی دا یو کتاب دی وی عیسی علیه السلام په لاره روانو شیطان وله مخې له ورغی 15 خرې روان کړي و بارونه یې پیښي عیسی علیه السلام ورته وی څه کوې شیطان ته وی سودا خرڅومه
دی خرو باندې می بارونه ایښي دي دا سوداګانې د هغه خرڅوم. وی ښه وی په دې خر څه دي؟ وی په دې خر ظلم پروت دی. وی دا به په چا خرڅئ؟ وی دا به په بادشاهانو خرڅوم. ښه چې بادشاهي نم نو ظلم به پې خرڅوم. چې بادشاهي نو هغه ظالمي، چې بادشاهي نو هغه ظالمي. وی دا ظلم په بادشاهانو خرڅوم. وی ښه دې دویم خر باندې دي څه بار کړي دي؟ وی دې کې مې دا دویم خر چې دی په دې کې مې تکبر یخی دی، کبر پکې پروت دی. وی دا کبر په چا خرڅئ؟ وی دا په جواهراتو والا څوک چې د جواهراتو ملغلرو کار کوي دا تکبر دا کبر په هغې خرڅومه تکبر. وی ښه وی په دې دریم خر دې څه یخي دی؟ وی په دې مې حسد یخي دی، حسد هم خرڅومه. وی دا حسد په چا خرڅئ؟ وی دا په علماو خرڅومه. حسد په علماو خرڅوم. ښه چې دی د یو بل سره بیا حسد شروع. وی حسد په علماو خرڅوم. ربه زمونږ ته حفاظت وکړه، ربه مونږ ته بچ کړه ربه. حسد وی دا په علماو خرڅومه، حسد به په علماو خرڅوم. وی په دې بل خر د سره څه پراته دي؟ وی په دې خیانت پروت دی. وی دا خیانت په چا خرڅئ؟ وی دا به په دکاندارانو خرڅومه. ښه دا به په تاجرانو خرڅوم. ربه زمونږ دکانداران ربه د خیانت نه محفوظ کړه، ربه مونږ علما د حسد نه محفوظ کړه، ربه د دې سوداګانو نه مونږ بچ کړه، ربه زمونږ به څه حشري. حدیث مبارک کې راځي چې په چا کې حسد پروتي د 51 به د نیکو نه خالی پروتي. ښه دې نیکۍ کوي او حسد یې ورله ختموي، نیکۍ کوي او حسد یې ورله ختموي. په پنځم خر وی څه پراته دي؟ دا پنځم بار د څه دی؟ وی دا مکر و پریب دی، مکر او پریب، دوکی او بانی او مکر و پریب. وی دا به په چا خرڅئ؟ وی دا به په زنانو خرڅوم. مکر و پریب به زه په زنانو خرڅوم. دوکی او دړاکي او بانی او دروغ او دا به په زنانو خرڅوم. رب العالمین زمونږ تېنه حفاظت وکړه، ربه مونږه بچ کړه، ربه مونږ د دې نه محفوظ کړه. ربه دا ډېره لویه ګناه ده. الله دې ته زمونږ حفاظت وکړي. بس الله دې مونږ کې ایمانداری پیدا کی. ښه چې کومه بیه کې قسم وخوړه شي د هغې بیې نه برکت اوچت شي. د الله د نوم د بیو دپاره دی، دا د قسمونو دپاره دی، دا د سوداګانو د خرڅولو دپاره دی. امام صاحب رحمت الله علیه کېناست، دوو کسو منځ کې فیصله کوله. یو وی په دمې حق دی، بل وی په ما نشته. امام صاحب دته وی ګواهانو ښایي وی نشته را سره. نو چې ګواهان نه نو منکر لره قسم دی. امام صاحب هغه ته وی ته قسم خورې؟ هغه وی او وی خوره. چې په قسم یې اراده وکړه امام صاحب پسې پاس وی قسم مه خوره، ستا څومره مال دی؟ هو دا واله، خو زما په مخ کې په مال د الله په نوم قسم مه خوره، زما د الله په نوم. او نن چې دکاندار سودا خرڅوي نو لس قسمونه او قرآنونه په یو سودا کې وخوري، لس قسمونه او قرآنونه په یو سودا کې وخوري. دا ډېره زیاته ګناه ده. دوکې نه کوو، د مؤمن په شان کې به دوکه نه وي. ښه دی به صفا سوتره سیده د یو لارې سړی. او تاسو ګورئ لیدلې کتلې خبره ده څومره چې یو دکاندار صفا معامله کوي دومره یې کاروبار هم ښکلی چلیږي، دومره یې کاروبار هم ښکلی چلیږي. الله وله ښکلی حلال او پاک رزق الله درکوي، ولې حرام رزق کوي. او بل دکاندارانو ته وایم ای دکاندارانو، ای تاجرانو، چې کله اذان وشي او تاسو دکان کې ناست یې نو تاسو ته پته نه وي دا د اخرت د ګټې ټیم شروع شي. د پورې د دنیا ګټه وه او په دغه ټیم کې مؤذن وي حی علی الصلاة حی علی الفلاح، جماعت ته راشه، ای دکاندار راشه، د اخرت د ګټې ټیم دی شروع دی. نو په دغه ټیم کې دله ګاک راشي چې دی وایي درځمه او درځمه او درځمه. چې ګاک روزخطي او جماعت ته راشي نو د جمع مونځ تی شوي، نو دی چې مونځ وکړي ځان له نو دا یو په یو شو. او کم دکاندار چې راغی او د جمع سره یې وکړو دا یو په 20 باندې شه. څومره لویه ګټه د اخرت ته نه لاړله. ښه ته د دنیا ګټې کوي خو چې وایي کله اذان وشي بیا زما د اخرت د ګټې ټیم شروع شي. دنیا به ګټو خو د اخرت نه به لاس نه ینځو کنه، د اخرت بیلات خو به نه کوو کنه، د اخرت بیلات به نه کوو. ښه صحیح معامله به کوو، صحیح
ار چا سره به نیت د خیر خواهی کوه. حدیث مبارک دی وی چې څوک د بار نسیز راوړي او بیا په کلي او په علاقه کې په خلکو خرڅوي، لکه دا دکانداران ټول د بهر نسیزونه راوړي که نه، په کلي کې او په بازار کې او په علاقه کې په خلکو خرڅوي په مناسب ریټ. نبی علیہ السلام فرمایي رب العالمین وی چې دې دکاندار له به رزق زه ورکوم، دې د نورو خلقو د رزق ذریعه جوړه شوې ده، د ده به رزق نه بندېږي، دله به زه رزق ورکوم. دې د خلقو د رزق ذریعه ده، الله به د ده رزق نه بندوي چې د ده نه خلقو ته خیر رسي. نیت د خلقو د خیر کوي. نبی علیہ السلام صحابو ته تقریر کو وی والله لا یؤمن، زما دی د خدای په ذات قسمی چې مؤمن نه دی. بی وی والله لا یؤمن، زما دی د خدای په ذات قسمی چې مؤمن نه دی. بی وی والله لا یؤمن، زما دی د خدای په ذات قسمی چې دا مؤمن نه دی. صحابی تپوس کو د الله حبیب دا ته څوک یادی؟ وی دا هغه کس یادوم چې ګاونډي د ده نه په تکلیف کې دی، دا مؤمن نه دی، دا مؤمن نه دی. زه هم یوازې به بمونځ خلاص نشو مشره روري، یوازې به بروجه خلاص نشم کنه، یوازې به په علم خلاص نشو کنه، دا معاملات دي. دا به د ګاونډي سره جګړم تا ته پیش کیږي، په قیامت کې به ګاونډي د ګاونډي سره جګړم کوي. دا یوازې منځونه به دې نه تلي، دا یوازې حجونه به دې نه تلي، د ګاونډي جګړه درته هم پرته ده، دې به سره جګړم کوي. د الله مخې ته به دې ګاونډي له د جګړې جواب هم ورکوي کنه. نبی علیہ السلام فرمایي چې کم کور کې 3 کارونه شروع شي د دې کور نه برکت اوچت شي. چې کم کور کې 3 کارونه شروع شي هغې کور نه برکت اوچت شي. یو الصرف، فضل خرچي چې په کم کور کې شروع شي، بل زنا او بل خیانت. دا 3 کارونه چې په کم کور کې شروع شي د دې کور بچو اهل و عیال نه برکت اوچتیږي. برکت ډېر خصیص دی، خدای دې زمونږ د کورونو نه وباسي. چې اسراف شروع شي، اسراف نن اسراف شته که نشته؟ نالو کې د چاول ای نه که نه، روټۍ ای نه که نه. بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي د دواړو جهانو سردار رادنده شو، مونږ کره کور کې داسې بوچړی د ډوډۍ پروت و، وایي داسې یې راواغستو، داسې یې صفا کړو، داسې یې وخوړو. ما ته بی بی عایشې د خوراک قدر کوه، د خوراک قدر کوه. دا واړه پیخپیک دی په دې چاولو په دې بوچړو، دا مه غورځوئ. که د خوراک نه نو راټولې کوه یو سیټ ته یې کېږده، خو په دې خپې مه ږدئ، دا پیمال کوئ مخه، د دې رزق دغه کوئ، اکرام کوئ، اکرام. دا د رزق برکت دی. څوک چې دا بوچړي خوري که نه، څوک چې دا بوچړي خوري، ما تاسو ته ویلي مو کتابونو لیکلي وي د ده په اولاد کې به پاگل نه پیدا کېږي، لیونې به د ده په اولاد کې نه پیدا کېږي. او امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي په احیاء العلوم کې، وی د درستخوان بوچړي چې څوک خوري دا د جنت د حورو مهر دی. مهر د جنت د حورو سره چې نکاح کوي نو مهر د درستخوان بوچړي دی. د درستخوان بوچړي خوره. نبی علیہ السلام ډاګې نه نوړی راواغستله، صفا یې کړله، وی خوړله. بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها ته وایي د خوراک قدر کوه. ویم الزنا، چې په کم کور او خاندان کې زنا شروع شوله، د دې سره به سپیرتوب راځي، د دې سره به بې برکتي راځي چې کم خاندان کې شروع شوله. او بل خیانت، چې خیانت شروع شو دې سره به بې برکتي راځي. ته به وایي چې کور کې څنګه خیانت؟ بس دا تپوس کور کې د بیبیانو نه وکنه چې دې خاوندانو سره څومره خیانت. دا خیانت دی که نه دی؟ خاوند په کم حال دا پیسې ګټلې دي، دی وله داسې لوړه والوځي چې خاوند غریب پې خبر ونه کړي. خاوند به پې خوشحاله نه یو، د مال نه به اخلاص کړی، مال به ورله الوزولی. خیانت مه کوئ بیبیانو د زنان، د خاوندانو سره خیانت مه کوئ. کم کور کې چې خیانت شروع شي هغې نه برکت وچېږي. داسې خلقو داسې عبادات یې کړي، موږ به دا منځونه خلاص کړي. بنی اسرائیلو کې 3 کسان روانو، عبادت گزار روانو، باران پې راغی. نو چې باران پې راغی نو یو غار ته ننوتل، نو دې کې غټ غټ راغی، د هغې غار په خوله کې ولګېد، جو مکمل غار بند کړو. 3 واړه دنده ګیر شو. یو بل ته وایي که تاسو عمل کړی الله ته یې وسیله که چې خدای لار کوله وکړي.
یو بل ته وایي که تا څه کړي هسې زمونږ داسې څه عمل شته چې ونښلو چې الله ته ووایو چې ربه پلانې کار مې صرف ستا د رضا دپاره کړه ما خلاص کړه یو لاس اوچت کړه وی ربه تا ته علم دی چې زما مور او پلارو شیخان بوډاګان ضعیفه مور او پلار مې او ما به ګډې بیزې سره ولې ماښام چې به کور ته رالمه هله به مې بچو له پی ورکول چې اول به مې په مور او پلار وسکول نو ربه یو ځل رالمه لیټ شوی ومه نو چې راورسېدمه نو مور او پلار مې اوده شوي وو زه د سر خوا ته ودرېدم راویښول مې نه مای بېدبي ده نو د سر خوا ته یې ولاړومه او راویښول مې نه مای بېدبي راځي ولاړومه وی ولاړومه وی دې کې د ماشومانو مې په خپو کې داسې ترړېدلي دي ماشومان مې په خپو کې حدیث کې راځي داسې چغې وخلې په دې خپو کې مې پرړېدل چې مونږ له پی راکړه مونږ وږي یو مای هغې پورې نه در کوم چې څو مې دې مور او پلار مې دسکلي ربه او په دې کې سبا رڼا وختله او شپه په ما هم داسې روڼ شو او په بچو مې هم داسې روڼ شول خو مای زما بابا چې پی نه دي څکلي هغې پورې پی نه څکمه ربه که دا کار مې د الله د رضا دپاره کړی نو ربه مونږ ته دا لار کوله وکړي چې څنګه یې ده ووي جو ګډ اپله شو لږ وخوځېد اسمان ښکاره شو اسمان یې ولیده ښه وی وږې شپه مې بچو تېره کړې ده خو مور او پلار نه ډومبې مې وله پی نه دي ورکړي نن څه حال دی د مور او پلار سره نن څه حال یو کتاب مې کته یو عالم نقل کړي دی وی په علاقه باندې کس تیر شو وی چې تیر شو نو وی یو ځای نه د خر اواز راته د عالم تپوس کو دا کم ځای دی وی دا دغه ځای کې یو ځوان دفن دی داسې ټیم په ټیم د دې قبر نه د خر اواز راوځي د قبر عذاب الله پاک د ثقلینو نه پټ کړی د انسانانو پیریانانو نه علاوه دی ته پټ دی خو کله ناکله الله پاک د عبرت په توګه باندې یو نظارم خلکو ته ښیي وی د خر اواز تې راته د قبر نه ما تپوس وکړو چې دا څوک دی وی چې دا یو ځوان او دی چې دفن شوی دی نو ټیم په ټیم د قبر نه د خر اواز راوځي وی د به مور چې به ده ته غږ وکړو نو ده به مور ته آواز ورکړو چې څه د خرو په شان نارې وښي ما ته هر ټیم وی اقه مور یې ورته خیره وکړل او د مور ته دا ویلي نن په قبر نه د خرونو اوازونه راخیږي دا د مور ته داسې ویلي ښه د نوم د بچو حال لیدلی دی مور به یې سهار مانځله ویښي او دا بچې د مور له څه جواب ورکوي تاسو خبر یې تاسو جواب اورېدلی دی مور ته نن سپی وی سپی د قبر نه بری د سپو آواز راخیږي او چې مور ته خره وی د قبر نه بری د خرو آوازونه راخیږي او به یې ویني خو چې کته کوش شي صحابي راغی نبی علیه السلام ته وی د مور او پلار څه حق دی د الله حبیبه وی هما جنتک و نارک ستا جنت ته د دوزخ دی بس که یا به جنت کیږي یا به دوزخ کیږي بس ډیر خیال کوئ ځوانانو ډیر خیال کوئ اوسني ځوانان په چرچه کې نه پوهیږي د خولې نه ډیر ناکار الفاظ مور ته وځي پلار ته ډیر ناکار الفاظ وځي بچوړو خیال کوئ نو هغې بل پکې څه وی ربا زما د تره لور وه او ما ترې نه د ګناه مطالبه وکړله نو هغې ما ته وی چې دومره پیسې راکړه نو ما مزدوري وکړه هغه پیسې مې پیدا کړې امې د تره لور ته ورکړې وی چې د تره لور سره مې د ګناه اراده وکړله نو وی تره لور مې راته وی چې اتق الله د الله نه ویریږه بس رب ما په اقه ټیمه هغه ګناه پرېښې وه ربه اسباب راته برابر وو پیسې مې ورکړې وې خو وی چې اتق الله هغه ټکی مې په زړه ولګېد ربه ستا د یرې مې زینا پرېښودې وه که دا ګناه ما ستا د یرې پرېښې ربه موږ ته دا ګټه خوا وی ګټ ښه خوا شو هغه بل وی ربه تا ته علم دی چې ما سره یو مزدور کار وکړو نو د هغه مزدوري داسې لږې غونته دا چاول رخ شو چاول مزدوري لږه غونته چاولو ما ولا ورکول چې هو دا دی مزدوري دی هغه وی چې زه دا نه علم زما ډیره کیږي جو لاړ رانه وی هغه چاول مې ولا کرل کروندې ته جوړې شوې غواګانې مې ولا پې واغستې لوی کنډکونه ته جوړ شو د هغې لږو چاولونه وی هغه یو ورځ راغې ما ته وی چې زما حق راکه
ما ورته چې دا کنډه کې ټولې روانه وه دا ټول ستا دي دا څه چې دي دا ستا هغه وی چې دا څه وی ما چې دا ستا هغه لږې ور دغه چاول ما سره پاتې شو مې درله کرل دا ګډې بیزي مې دله پکې اغوستي دي وی هغه کنډه کې روانې کړې والله رب کو دا کار مې ستا د رضا دپاره کړې رب مونږ ته لار کولاو کې وی ګټ اپله لاړه او دریو ته لار کولاو شوه راووتله الله دې مونږ له د صحیح عمل کولو توفیق راکړي رب مونږ صحیح مسلمانان کې رسمي نه رب مونږ صحیح مؤمنان کې رب مونږ حقیقي مؤمنان کې رب زمونږ د ایمان حلاوت هم نصیب کې رب خوږوالی د ایمان هم نصیب کې و آخر دعوانا ان الحمدلله